سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شريف ويرف سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. زماعت درخوند مشران او گران ورونو دوستان، یو حدیث مبارک بیان در تکول غوار. ددوار جهان و سردار فرمائی چې د قیامت رشي او خلق په پریشانی کې، نو یو قسم خلق به د خدای په یو خاص سوري کې ولاړي. د خدای سوري به چتر به یخ خلق به په ګرمۍ کې، دی به په یخ سوري کې. دا غو قسم بیان پیغمبر علیه السلام کړی چې دا به څوک ناول وی امام عادل، بادشاہ دا مسلمانو چی منصفی، عدل والا بادشاہ، مسلمان بادشاہ دی با دا خدای دا سوری دا لاندے وغلاری دا قیامت پرس. دا اکثر آغا سیزون دی چی دو سیزون پکی رازی و گرانی، بادشاہ کی خو اکثر نشوی تکبر وی، پا معمولی وزیر و پا معمولی منبر کی نیا نشیری لاپات بادشاہ کی. نو دی سردا غی نشیع و دا طاقتنا عدل و انصافنا لاسوانلی عدل و انصافو کی. نو دی با دا قیامت پرز دا خدای دا عرش دا سور دا لاندے ولاری. بادشاہ عادل دیتا ہوئی چی قوم دا آغا نا خوشحالی و آغا دا قوم نا خوشحالی، او خوشحالی دا قوم دا خدای پا دین کی دا و پا اسلام کی دا. خلق آغا تا دعا کئی، آغا قوم تا دعا کئی. چه انصاف والا بادشاہی نو ام چه دا خدای دربار تا پیشکی گی لاسونا بے شاعتا ترلی، نو چه دا بے انصافی او ظالمی حرام خوری گنکبی بدماشی نو دا آغا بسحالی. نو دا بادشاہ دیر حقونه دی، هر حکم بے منلی، خو دا پنا فرمانے کې دا چا حکم منن نشتا. ذکر زمون خکل پیغمبر وی لا طاعت للمخلوق
فی معصیت الخالق د مخلوق تابعداري نشته پاغه شکی چې هغه کې د خدای نافرمانی وي که بادشاہ وای چې خزه بربند کې بار تراو باسه دې کې نه مانه که خزه داسې شي دې کې نه مانه شراب در طعام کې دې کې نه مانه جواری در طعام کې دې کې نه مانه کدا حکم درته کی چګری ټوله خړای نه مثلا زکه دا د خدای نافرمانی ده نو د خدای په نافرمانی کې د چا حکم منن نشته نو اول امام عادل بادشاہ د انصاف والا او انصاف غره د خدای په طریقو کې دی د دنیا په خبرو کې نه دی دا یاد لرم دا بادشاہ دوکه کیږي دوکه په دې چې زه خو بادشاہ ما نو مرګ نشته مخکې آخرت نشته دا سوچ نه کی چې زه خو مخکې نو مو سره عالم کوم عملو او مال خو پر مسلمانانو بادشاہانو ډېر افسوس راځي چې انګريزان بادشاہان ټول د مسلمانانو خلاف یو دي اتحادی فوج اتحادی فوج اتحادی فوج دا چاته وای دا د عیسایانو حکومتونو ته امریکا جرمنی فرانس برطانیه دا ټول اتحادی د مسلمان خلاف دي په افغانستان عراق پر او مسلمانان په خپل کور کې په اتفاق نه نو افسوس سره په دې ورشه کدی کې غیرت وي او ایمان وي او یو دغه وي نو قسم دی او 50 حکومت دي زمونږه او لوی طاقت دي سره او د دنیا میانز د دې په قبضه کې دي او معدنیات او تیل او اکثر سيزونه د مسلمانانو په ملک دي لارې په منګ دي فوج زمونږ زیات ته او زمون فوج د جذبې وانه دي دا مرګ نه یریږي چې مسلمان د دې فوج خو د پیسو وي نو کدی پرشتیا غیرت او دام وي اتحاد د مسلمانانو اس بنو نو امام عادل بادشاہ د انصاف خاون زموږ کل پیغمبر چې سویلی د ټول حق وی داسې وخت براشه چې کافران به ټول ستاسو خلاف یو وي او تاسو به داسې لکه ګنده خړي چې دا چله راشي چله او دا د پاسه په خاص خاشا ګنده روان یو صحابي قربان امن قله يومئذ نحن من بدغه روزو کې لګي وینا تاسو به ډیری وانتم غصان کا غصاء السیل ستاسو به مثال د ګنده خوري ویواله د خبره به در کې راغلي یو د اقتدار او د پیسو او د دنیا حرص او دیم د مرګ نه یاره نو د دنیا حرص دا بادشاہی دا کرسی دا د دنیا حرص او لالچ دی دا د دې د پاره نه کې چې زه د قوم پرشتیا خدمت وکړم یا غي ته فایده ورسم یو سوره چې دغه ډېر خراب کیک ډېر خراب نو تاسو کې د دوه مرزونه یو د دنیا مینا او دیم د مرګ نه یاره منتخه سورته حال لا غلط اوس انا لله وانا نو امام عادل قسم دی او بادشاہ د مسلمانانو عمر ابن عبدالعزیز پزور بادشاہ شو د ترزی بادشاہ مدینه کې گورنر او خبر ورسې به تراشه د مشق هغه تلاوت کو جوړلې بیا چې خدای دا ما جوړې مرګ لب داس سکو بادشاہ کا واقع دا نه خپل نو نا بادشاہ قبول کړ خو خزه راو غستا خزه د دغه بادشاہ خور و دا چې چا دی خلیفہ او د پنځورو نور مداغین خور و او د لوی بادشاہ نور د عبدالملک ابن مروان نو چې یو لوري او د بادشاہ لوري او د بادشاہ نو خوري هغه به څومره پناز او نعم لوی شي یو څومره سامانونه بوه ورته وای فما یو لوی زمواري راغله زما د بدن شهوت تختیدل نه
د مسلمانانو مشری ما تاواله شوی دا بالکل زه د جما نه وته په ما دومره یاره د خدای پاک چې زه به خدای ته سره نو زما د بدن نه شهوت تښتېدل نو زه د پرېدم کله خوښ او ځان له به خاوند زه د نزدېکت نه پاتې هغه نیک او خیال هغه خیر زما تا ته حاجت نشته وی خما سره په خزه پاتې کېدو راځي وي او وی څنګه حالت چی وی خزه ما دویمه خبره ده چې تا سره څومره کالی دي زیور دي دا د لپلار کړي دي ورونو کړي دي او دا خزانه د مسلمانانو وه نو تاله د مسلمانانو د خزانه نه دا سامان کړي دا ټول خزانه کې داخل ټول داخل داغه د لوی جن یعنی ناشنا خبره دي خو لکه زمانه او وکاله او درې میاشتې او 15 ورځې دا خزه وای دا وفات نه پس چې قسم په خدای په دې دني مو کالو کې ماته نه درانځ دي شه خاون دې مرش ام یو رشتہ دار زهر ورک خزانچی ولا راغی وی بی استعمال خبه خزانه کې خله هغه ماته ټول معلوم دي کوي زي واپس دروړم الله خاون خدا سم وینا ما خاون سره وفا کړل دی عمر ابن عبدالعزیز له یو رشتہ دار سیو وروړه سیو داسې کې بوې کې وره وی سید دامه تعالی تفر وړه وی بس ما بوې کې کنه دی پیغمبر علیه السلام په تحفه نه قبولوله ابو بکر عمر نه قبول کړي وی دا غي د پاره تحفه زما د پاره رشوت ده امید چانه متاثر کېدل قسم دې زیارت لا ورغله حمص کې خخت دا ټول بني امیہ قبرونه خلق قرآن کړي او دا زیارت محفوظ شاته په شیرونه لیکل شک په جوړ ده مدعا سے بادشاہ عادل د دې قدمونو خور تم څوک نه رسی او چې سناسي دا به قیامت پر د خدای د سوري د لاندې ولاړ دیم وشاب النشا فی عبادت ربه وردا زموږ د پیغمبر خبر دی علیه الصلاۃ والسلام دیم هغه نوجوان دی چې د خدای په عبادت کې نوجوانی تیر شي نوجوانی دا سه حالت ته چې عربی کې وایي شباب جنون زلمیتوب یو لیوانتوب نوم دی نه پیږي اخر دا ولې دا لیډران د کاریز د الکانو نه کار لري سنجیده خلق ورسره نه پاسي الکه په بس ورشه په دغه ورشه زنده باد وای نو د سنجیده کړ نه الکان خو جذبات یعنی عقلی کمی تجربه کوي نو چې دې په ظلمتوب کې غافل نشي مجرم نشي حرام خور نشي زناکار نشي نو دی با دا قیامت پرز ذکر ظلمتوب کی پزان کنٹرول کول دا کمال دی بودا سالی خواستم کور خزر نپریدی او جرکی مرگری نپریدی وی زکا کا تو خیدل تمکاو ناغا بغیر دا جماعت دا غبر زیبی خوچ پا ظلمتوب کی سری نیک شی زمون شکر دی دا دین طالبان دا قشانتی دی الحمدللہ ظلمی آغا خبر پاکی نشت ٹک تک گناہگار گناہ نه خبسوک نه خالی کیږي خو چونکی دینی تربیتی کیږي نو دا خبره پکې نه ده یوسف علیہ السلام بیان خدای کړی نوجوانو او چې چا سره غلام او هغه نیک او خشته د وزیر اعظم خزه پناز و نعم کې لوی شوی او دی خپدا کې او تقاضی ته وکړه قرآن شریف کې بیان پچلې راوستو راشه خبره او دروازې بند نکړي چې د تخفیدو لاري خدای وی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب اليم. دا زلبیر دغه وخت لا پیغمبرم نو جوان او خشتاو به اندازه ما خذ ور سره خبر ځانې جوړ کړو کله یو خبره کله بل خبر دغه څه پاره دراغسته وې داسې استاد سترګې څنګه خو د مرته خبرو چې هغه دته لاس کوله چې ما سره دا جمعوک دا وینا معاذ الله خدای وی هغه خزه چې دې دا غي په تربيت کې په غلامه کې په نوکرۍ کې او هغه ته مطالبه کوي څومره باعث موجود ده دوینا معاذ الله زه د خدای او د رسول او د خپل مالک سره خیانت نکوم او منډه یې کړې هغه ما پسې منډه کړې د شانه ته کمیس راوخته د خدای شان ته ګوره چې په دروازه ورته دروازه په خپل لره کېده او ګوره لږ ساعت ځان ساتلې کبدکاری کړې ونه سبو یو 15 منټو خوان او قرآن شریف کې د سلورو زرو کالو راسد هغه صفت کیږي په هر آسماني کتاب کې کني بدعملي خو یو لس منټه وای کړه دا څنګه چې توکړه نو خوان به ختم شي به بدل تقاضا نه غرامي توپ کې و نور واقع کیږي نو کمیسه تراح کمیسه ولا وشله دا وازینه چې بار وتل اتفاق دا چې راخذ خاون راغلو کور چې دې په د بیم د حیا د وجنه غږ نکړو اخذ وای قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب اليم شیخ د داسې سړي سزا ده چې هغه ستا تبر ته په بد نظر او په بد اراده راشي دی خو یا مړ کول پکار دي یا په قید کې اچول پکار دي هغه وینا ماده هي راودتني عن نفسي دې معنی مطالبه کړه معنی دا کړه د خدای شان ته ګوره د هغې په خاندان کې یو ښځه او ماشوم راغله لکه خلک خبر چې ښځه او ماشوم یې غېږ ماشوم د غېږې نه اواز کوي وی تاسو د یوسف کمیس ګورئ که د شانه شلیدلي خو ښځه مجرمه ده او که د مخې نه شلیدلي سړی مجرم دی چې وی کتل فلما را قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن کمیس یې ولید چې د شانه شلیدلی دی هغه دا ستاسو ټول مکر دا خاوند دی ښځې ته خو خاوند د بدنامۍ نه ځان بچ کړي ځکه چې خبره خوره شوه نو دې جیل ته ولېږه نو اووه کالونه زیات جیل خوړلی دی خو چاته یې په خولې ګف نه دی ویلی بیا یې خدای پاک داسې انتظام وکړي چې بادشاه خوب ولید او داسې د کار قانون دا ورته بیا بیان کړم یو جیلي ورته وي داسې په جیل کې یو ښکلی مبارک سړی دی چې موږ به خوب ولید د هغه نه به م تعبیر تپوس کوو وی ښه لاړ شئ دا دا ما لراولی دا سړی چې ده لرانه وي زه نه ځم دې بادشاه نه اول دا تپوس پکار دی چې دا ما دومره د جیلو خور ما څه ګناه کړی اول د تحقیق وشي چې زه ولې ما څه ګناه کړی چې بادشاه هغه هم حیران شو چې یو انسان دی دومره ښکلی سړی دی او دومره بونوده بې ګناه پروت دی دا ولې ښځې یې راوغوستې هغه ټول اقرار وکړي مونږه غلطي کړې بادشاه په زړه کې د هغه ډېر لوی عظمت راغی وی لاړ شئ په اعزاز یې راولی چې لاړ او خبرې فلما کلمو قال انک اليوم لدینا مکین امین چې خبرې ورسره وکړې هغه له مختلفې ژبې ورتلې او د خوب تعبیر یې ترې دوباره واورېد وی اووه کاله به دقات راځي او اووه کاله پس به بیا بارانونه شروع کېږي وی د دې انتظام به راله څوک کوي وی غنم چې اورې به نو دغه کوی نو بمبلو کې د پراتی په دغه کې چې څومره م ضرورت یې هغومره دانې چې په دې دغه کې وږو کې نو خرابې وی د انتظام به درله څوک کوي ته بیا راله وی ښه ډېره ښه
نو یو ظلمی دی او دا یو ځل زنا نه ځان بچ کړ. سود زنا څه شی دی؟ د لسو منټو خوند. او قرآن شریف کی صفت تے، پا تورات کی صفت تے، پا انجیل کی صفت تے، او تر قیامت پور دا ذکر رازی. نو خدای وی وشاب النشا فی عبادت رب، ازلمی چی دا خدای پا عبادت کلی شوی دی با دا قیام. اس مال قسم دی دو زنان راغلے او د خپل خاوندانو شکایت، شراب سکی دا کوي، بد عملی کوي، ما ته کله طلاق وي کله سو ما انا لله و انا الیه راجعون. دا دغه بد عملو نتیجه چې خځه سره سړی سره خځه ناشته په دفتر کې په یو ځای کې په بل ځای کې یارانی شروع کی نو خځه به بدیش. ما زنا خنده دا چې څومره ازادي راځي دا د زنا دروازه کولاوي. د ناظمانو د لاسونو سپړدل، د پرتوګو خکل، دا د زنا غبلاره. او د ټلویزیون او اخبارات ظالمان په دې کې ډېر غلط کردار ادا کوي، معاشره خرابوي، نسب به محفوظ پاتې نشي، کورنۍ به محفوظ پاتې نشي. د هرې ښځې به د خاوند سره جګړه، او چې ښځه په دې پیشي چې زما د خاوند بل چا سره تعلق دی، نو ښځه د خاوند هر څه برداشت کوي، خدا خبره نه برداشت کوي. نو هغه به یا خو مجبورا طلاق والی چې نیکه ښځه، او یا هغه بل چا سره یارانه شروع کړي. قسم دې دا کیسونه لیدلي دي مونږ. سوات کې د عبدالودود بادشاه زمانه کې عبدالودود ښه سړی، زه ورسره ملاو شوم په مرغزار سوات کې. سپین ږیری د جهانزیب والی پلار، چشمې به یې چولې، بوډا سړی. ما ته خپل خبر مخه مونږ سه یو درې مرګرو چې دا ما ځان له جوړ کړی دا اوس نه، اوس هغې کې خم ده خانو د نوکر د ښځې سره دغه جوړ کړه. د زنا کې خو ګنده خوند دی کنه، د نوکر ښځه بس یو غریبه ښځه ګجره. نه ښځه چې په پیښه د هغه خپله ښځه، همدا هغې ښځې خاوند سره تعلق جوړ کړه. ځکه مرتبه ښځه کې په دې څیز کې ډېر سخت غیرت دی. د خاوند هر څه برداشت کوي، خدا خبره نه برداشت کوي. نو هغه خبره څرګنده شو، ونیولی شو. او باچا صاحب عجیبه سړی دواړه یې واغوسته. دې خان ته وایي دا ښځه دې پرېږده، اوس طلاق یې کړه. نوکر ته یې واده کړه، او هغه ته وایي دا خپله ښځه دې پرېږده، ده ته یې واده کړه چې ستا دا خپله ښځه نه ده، د نوکر ښځه دې خوښه ده، به دا زه بوزم. او دا هغه ښځه نوکر له ورکړه. داسې نو زنا وشاب نشا فی عبادت ربه، هغه نوجوان چې دا ډاکوان چې وینه دا نن مردار سلور بوتان پکې پراتو په اخبار کې، دا د مردارو د پاره کوي، د نسته د وجه نه کوي. قسم دې چې سړی غیا خرسیم خدای ډوډۍ ورکوي، او وږي چې خرسیم د دې بدمعشو د پاره کوي. ظلمي سړی مردار دی وی زه پیسې به د سړي نه والم لاړ بشم پلاور ته بډم له لاړ شم. نو خدای مردار کی ځکه د لیوني سپي مرګ دسته نه همداسې مري. نو دا ډاکوان مینه کنه په اخباراتو کې دا مردار شکلونه ظلمي یا ظالمه دا جون دې پس تباک جون څومره قیمت شي دی د بل باندې په زور پیسې غشتل پټ په تماچا او تبا پیسو کې. نو نن دا مردار پروت دی. دنیا دی خرابه، آخرت تم خراب. په دنیا کې در باندې خلق لعنت وي، خو دې په لعنت ووري، او آخرت د ډمبرو لرګي. دا دغه بد عملو د نوجوانۍ نتیجه ده. کله بد عمل نه وي نو د بډاکه نه کوله، او په زور به د سړي نه پیسې نه اخیستې. د دې وجه نه د دې ظلمو د خپلو بچو د دین زیات خیال ساتي د پیسو په نسبت. پیسې ولا ډېر جمع کړي، انجام یې خراب. مرش مردار سپي هلکه ته څومره قیمتي انسان وي، او دا جن خو یو ورځ سړی په زرګونو لکونو روپۍ نشي پیدا کولی. دا دې په څه لاړ؟
خپل د ډاکو کړ پولیس والو وشته نو دویم وشاب النشا فی عبادت ربه اعظم می چې د خدای په عبادت کې لوی شي عقیده صحیح وي عمل صحیح وي حلال او حرام پیژني دنیا به قسم دې د امني د خوشاله وي دې به مطمئني او آخرت چې خدای رسول وعده کړی دا چې دې به خلق به پنور کې ولاړي دې به په غرض د سوري د لاندې ولاړي دریم ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه دواغه کسان چې د یو بل سره تعلق د خدای د پاره یعنی د خدای د دین په سلسله کې یو وي جهاد کې حج کې عمره کې په تبلیغ کې محبت د خدای د پاره که یو ځای کېږي د خدای د دین په فکر کې یو ځای کېږي او د خدای د دین او د قواعد مطابق او که جدای راځي هم د دین په فکر کې راځي ټول د دین طالبان دې کې داخل دي چې دین سبق وایي ځکه یو ځای کېدلې د دین لپاره مجاهدین پکې داخل دي حاجیان عمره والا چې مرګري دی پکې داخل دي او د تبلیغ والا داخل ځکه د دوی تعلق هغه د خدای لپاره په جماعتونو کې یو ځای چې دنیا لپاره خو نه او د خدای د دین په فکر کې چې دا دین څنګه ورسو مسلمانانو قسم دې وخت تبلیغ نخکل جماعت او لوی کار نشته په خپل پیسو لګیدل او په وطنونو کې ګرځیدل او د لکونو خلقو اصلاح کول او کافرانو په داغي د وجنه عیسایان حیران دي يهوديان حیران دي هندوان حیران دي هر گمراه فرقه دا یو خاموش مقابله ده د دې غلطو تحریکونو نو هغه د مسلمانان لونه چې دا غي تعلق د خدای د پاره او د خدای د دین په فکر کې د خدای د دین په قائمولو کې هغه یو مشتمل نور بیان مرتبه بل جمعه ترجمه نشه د سود پیسې اغشتل نه دي حرام دي که چا اغشتي بینک والا ته نه پریدي هغه د خیرات کې چرته صدقه کې یتیمانو لا او یا به یو مدرسې لا یا یو تمخانه لا دی ورکی یا دی پیپل جوړ کې او سړک دی په جوړ کې پنشن په سود کې نه دی داخل دا د حکومت د طرف احسانی ورسره دا غد تیر عمل نو پنشن سود نه دی گریجویټي سود نه دی یا جی پی فند سود نه دی هغه تارشته او که زیات در کې روانه چا باندې داسې تاسو نه کړی دي چې هغه مستاسو د دنیا فائدہ کینه د آخرت دا سوچ کړی چې قیامت پر د موږ اول د ست تاسو کیږي د منځ او د منځ فرض او سنت واجب درته معلوم نه نو غیر ضروري د شیطان پلان څوک او د پلان کې پلان څوک تا نه د قیامت پر د تاسو نه خدای نه کوي تا نه به د منځ تاسو کوي نو دا د فائدې تاسو نه هغه تاسو کوي چې کوم د ضرورت او واقعیا کې پیښ شي چې مړی روح راځي واپس کنه نه مونږ ته پته نه لګي خدای پیښ او کارې پیښ مستعروح راځي د مونږ پته نه لګي د نیکانو ارواح به الیین کی او د بدانو ارواح به سجین کی قرآن شریف کې خدا بیان د کور دراتلو ما ته پته نه لګي به چې څنګه روجي بخو دا غیر ضروري ته پوښتنه یو جنې د ترور زویله غواړي خواږه زنه کو
او خلق په وینه دا نه جنې له خدای اختیار ورکړي چې عاقله بالغه جنې کنا او وایزدا سړی نه کوم خپلې کې پر دی ایسو کې نشواده کوله نه پلار نه نیکو نه بادشاہ نه حکومت خدای بالغ انسان لا که ناری نوی که زنانه وی د اختیار ورکړي ټیک ته خيار بنده دی چې د مور پلار رضا ته ګوري او د عارضی جذباتي فیصله نه کوي ځکه کله غلطیږي به رستو ارمان کوي دا مټیزي قزه به یوم یاش پس ارمان کوي چې دا مې سوګ نو دا کارخانه ده خو خدای اختیار ورکړي څوک یې واده کولی نشي زوال وقت 10 منټه 12 باندې تقریبا یا په باندې 12 پورې بس به وخت ختمي د زوال موږ کوم شي ډیر علما وی د جمعې پرز د زوال وخت ورشتنه د جمعې پر هزار وخت موږ کیږي که ګرمه کې کور پسې زمون احناف وای چې زوال وخت موږ مکه او به رستو کاوه دیو جن سختی پکې مکه نو په باندې 12 نه مخکې زوال ختمي کی چا وینن سبا کې شران د مشرانو عزت نه کوي نو دا اول نه کوي دا ورته دین خودل نو سړی د بچو صرف د مالدارۍ غم کوي د اخلاق او د دین نه کوي نو خود بس تا عزت نه کوي تا ورته سړی ته خودل او ګناه خوستاره چا دا قتل تپوس کړی او سړی ما پس راته زی وشتم حوزه په مخ کې شم چې پیږي چې تا اولی نو تا ته د دفاع حق شریعت درکړل جعل حق مفتی احمد دیار خان چې سلی کلی دي څنګه دي ما ته نه معلوم نه کتلې دا کتاب قرآن او د حدیث سره برابرې کوټیتا ارچا چې لیکلي او که د قرآن او د حدیث او د صحابه او د امت د خبرونو خلافي ناقصین نه یو سړی دی مازوی ته کنځلو کو چې طلاق زویا بیا مې ورته وکړ دا یاد لري چې طلاق زوی دی وي خو ځان ته طلاق وای غوی ته سړی وي د طلاق وای خزه ته وي د طلاق خزه زوی ته دی وي خدای کدرې زله دی ویلي مسله ختم دا ولې د پښتنو دا بچی ډیر حرامیان کیږي مردا وي زما پلاره مشر عزت نه کوي هغه مشر داسي چې موري ولا درې ځله طلاق کړي نو چې دنه څه پیدا شي هغه حرامیانی دوی ته دا طلاق ټوک ښکاري ګوره نکاح چې دا نکاح په یو ځل کېږي یو جنې ده پرده هغه پته آرامه ده خو چې ایجاب او قبول شو تا قبوله کړې ده هغه وایي ما قبوله کړې ده په یو ځل تاله دا حرام حلال شو ستا ښځه شو او طلاق کی شریعت در تمزه سس کړي چې یو ځل د طلاق د جدا کوم نه چې دو ځل طلاق کړه تا حق ست دروجو او چې دریم ځل د کار څخه ټول مزید وشلو نو شریعت به موږ سره احسان کړی چې رواکې را نه پيو نفس او حرامي را نه پدرې ځل چې درې ځل نو ګناه ستاره کله خدای او د رسول الله ګناه خو ستاره تا ته دا ټوک ښکاري مخکې ماته یو سړی دی چا سره ونه ویره کې یو سړی ښځې له 50 طلاق ورکړي نو ښځې جدا شوه ما په درې جدا شوه په دې باقي مجرم دی په درېم ګناهګار خو زه په درې جدا نو بل سړی ولاړ زما خیال کې استاغو وی دا پښتانه خو ښځې طلاق کوي داسې ما انا لله و انا الیه راجعون دوی ته دا ټوک ښکاري
نوجوانان چې یادینو د امت نوجوانانو کې سرداران حضرت حسن او حسین دی او جنت کې به دغه ظلمو د امت سرداران او د مشرانو سرداران به حضرت ابوبکر او عمر، یعنی هغه مشران چې وفات شوي د مشرۍ په زمانه کې او هغه نوجوانان چې مړ شوي د نوجوانۍ په زمانه کې د هغوی به دا سرداران. یو خاري ماشومانو له قسم ورکړل چې ټي وي به نو ګورې غټولو وي، د ماشومانو قسم نه کېږي او قسم ورکول نو پکار هسې دې ویاړئ قسم باندې ماشوم څه کوي چې ما د لور نوم ماهین ایښی دی. ماهین خو عربي لفظ نه ده، ماه په اردو کې او په فارسی کې سپومې ته وایي، نو ماهین معنی سپومې، ما له خو بله معنا نه راځي ځکه عربي لفظ نه دی. ماه سپومې ته وایي او ماهین معنا نه راځي. دا څه شي نومونه دي؟ اوس هم څه ګناه پکې نشته. د پښتنو نومونه دی خندې، چپړ، لنډې، زغافې، چیتي مولا، دا نومونه د تورانې، خارو د قبایلو ته لاړ شي دا نومونه به یو جینۍ نکاح مې تړله په قبایلو کې، ما یې نوم یې څه دی؟ وی ظالمه. ما یې دا ونه وی دا نومونه خو مونږ دود، ما وی انا لله. ظالم به څه ته وایي؟ ما یې د دې نه پسې نوم راشده شو. حضور پاک له یو سړی راغلو، سپی ورسره سپی به یې ډېر ساتل لکه د انګریزان. وی ستا څه نوم دی؟ وی راشد. نوی زمان ستا څه نوم دی؟ ظالم. وی د دې سپي دې څه نوم دی؟ وی راشد. راشد معنی په سمه لار روان او ظالم ظالم ته وایي. وی ښه د سپي نوم ځان له کېږده او خپل نوم د سپي له کېږده. چاوی که سړي سره د آخري وخت یاروي نو بس خدای ته د سوال کوي چې خدای زما خاتمه په صحیح ایمان کړي. بس دا سوال کوي، بل د دې علاج نشته. موږ کې مانځنه پس مثلا خدای ته زاری کوي چې خدای زما آخري عمر ښه کړي او آخري عمر مې خراب نه کړي، ځکه د ایمان خطرناک شي. دا شیطان دا ظالم دی، دا په وسوسو اچولو دا د ایمان د سړي خرابوي. دا لیډران هم په دای کې کردار ادا کوي، نو ځان ته بچ کوه. وی ما دا ګټې په نیت باندې ځمکه راوستې ده او کاشت هم پکې کوم. که دا ځمکه عالې راغلې نو د ځمکې د سرمایې زکات به ورکړې او چې فصل وشي د هغې به عشر یا نیمه عشر ورکړي شلم. او که د کور دپاره دی اخیستي بل ضرورت دپاره نو په ځمکې په پیسو کې زکات نشته، بیا هغه فصل کې به یې ورکړي. د خطبې وخت کې درود څنګه دی؟ خطبه د عربۍ هغې ته وایي په ولاړه، او وخت کې به درود شریف نه وي، چپ په ناست. په عربو کې وي خطبه چې وي دعا په آخر کې، دعا مونږ هم کوو خو لاسو چتول پکې نه دی راغلی. په خطبه کې مونږ دعا وایو او ظالمانو د اسلام دشمنانو ته خیرې کوو. دا دعا نه وایي تاسو اللهم الف بین کلمة المسلمین، اللهم اجمعهم على كلمة الحق، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. آمین بنوائے پخلے. اگی مذہب کے گنجائش تا اگی خبرم سے معمولی روا گنے سلور مذہب دی کنن بعض مسئلوں کی گنجائش زمین مذہب دار چی آمین با پسڑ کی وائے پخلے موائے اور لاسن بمنو چتے
کالتا دی داسی ہوئی خیر دی بات کی آسانی دا شریعت سختی نہ کر چاوی سڑے پا غائبانہ گولے باندې داسی ولگی پنا صافی یا پا اور کی اسوزی یا پا بمبالوزی یا اوبو کی ڈوبشی دی شہید دے کنا او دی شہید دے خدا آخرت دا احکامو پا اعتبار یعنی دنیا کی با غسل ورکے جنازی من با پکے او یو دا جہاد شہیدی چی وقت ورطا ملونشی فوراً مرشی دا آغا غسل نی او جنازه کی اختلاف دا علماء او دا سی شہید لکه خزر په اولاد کې مرشي په دستونو یو انسان مرشي په اکسیډنټ مرشي په دریاب کې ډوب شي په بم والوزي دا شهید دی خدا آخرت په احکامو کې د دنیا په احکامو کې به منظم پکېږي او غسل بم ورکړي یو ضروری خبره ده امون د جماعت د پاره چنده کو او د جماعت د ضرورتو د پاره خدا مې خوخره چې د جماعت یو کمیټي مقرر شي دا به پیسو نگرانی هم کوي او د جماعت لکننم زموږ دغه ضرورتو زه تاسو نه یم نه ټاته نو یو لستولس کسان چې همیشه موږ کې د جمعې چې هغه مشران کو ځکه د جماعت خدمت کول دا د جنت لاره ګټل دي نو لستولس کسان مې داسې خوښتي چې هغه د جماعت کمیټي وي زمونږ ښه اوس پورې ما کمیټي نه مقرر کړې ځکه زما دا خبرې نه دي خوښې نو اوس ضرورت دی حالات داسې دي نو یو لس پنځلس کسانو نمونه چې زه به څوک هم سراته تاسو په خپله پاسې چې نیکان وي څه پیسې پکې به نه لګي انشاءالله او که ضرورت پیسې پکې به لګوي خدای به راو جماعت پوره دی خو بعضې ضروریات د استاذ تنخواه د امام او د خطیب او نور ضروریات زه د یو کس نوم منم اول حاجی نصر الله صاحب دې ته پاسه حاجی نصر الله صاحب دغه زموږ یو مشر شو ستا قبول نه کنه مو سره د جماعت مشر الحمدلله یو ستا مرګره آفتاب عالم ستا کا قبل د سنم ده ولا مسلم یو زمون دا دوستانو حاجی غلام نبی دا به زمون د جماعت کمیټي مشران بل شو ستانو راتوان ولی جان الحاج ولی جان دا ورستو به جمع شه نو پته به دا بدر سره ولېږي زمان نائب سره مولانا عبدالشکور صاحب بل څوک داسې زمونږ تبلیغي دوست پاسه لکه بزرګه تورنګزو دا والا تورنګزو دا عمرزو دا پاس تبلیغي دوست زمونږ نه ستا نوم لیکم ستا څه نوم ده حج دې کړی دی کنه زه شکر الحال بحرام سے دا به زمونږ د جماعت مشران یې بل هغه زمونږ د غره تیلو والا حاجي صاحب څه نوم دی شته حاجي راز محمد صاحب شته حاجی راز محمد صاحب د چینی نوم اعلان شروع کړ بل دا خو یو پنځه کسان شو یو پنځه نور نمونه راکې
بزرگ تاکان نو هغه خوشته زه هغه سړی خوښوم قید یې رسته به ولیکو خو چې اوس دلته نه نو نشم لیکلی سوئی بلکل هغه شته بلکل هغه به اولی ځکه چې ډېره قرباني کړې ده او خو ستا نوم هم لیکم ستا نوم څه دی حاجي راز محمد ستا نوم لیکم ښه هغه غږ نه کوي شپږ کسان شو څلور نور راکې زمون ډاکټر صاحب خدای پاک دې دنیا او آخرت خیر الحاج ربي صاحب عربي الحاج محمد عربي زماغه تعلیم یافته ډاکټر خوخي چې دا دین سره تعلق لري خدای دنیا هم خشته کوي او آخرت هم روزي په دین کمیږي نه روزي په زیاتېږي زمون دا غزل ته پاسه بزرګ ټوپه ولا سپین ټوپه ولا نارسته ستانم سره ته دا کوم ځای چې دلته نږدې حاجي محمد حسین شاه کوم یو دی هغه نوم لیکل خان الحاج محمد حسین شاه دا به زمون د قاری صاحب سره نږدې شي نو تاسو پته او ټلیفون نمبر به لګي چې کله ضرورت به امراض وره وکړي دا د دین فکر ده خان دا د پاټه سره تعلق نه لري نه د جمعیت سره نه د جماعت اسلامي سره نه د نیشنل سره نه د پیپل ټول زمونږ دي ټول زمونږ د سر ګونې دا غیب سیاسي خپل خبره غرضونه غي سره زمونږ غرض نشته زمونږ د دین سره د جماعت سره غرض دي که هغه پیپل وی که نیشنل وی ټول زمونږ ورونه دي چې مسلمان او دیندار ها دا د پاټو د پاره نه دا د زمونږ او باس نه زما د پاټو سره تعلق شته زه د پاټو د جګړو قائل نه یو ځل مولیان دا پس غلو زم پزور براوستم پکې زما ټول لونه دي ټول به د زرګونو نه چې څوک د دین کار کوي زه د دې قائل نه امه مې چا سره دښمنی ده خو هغه لیډر منی دی خو چې صرف د ډوډۍ نو ولې د دین نه تو وایې کا بس ها الحاج د دې ټول خاندان د بزرګانو دی سنم دی بل روډ چې پاسه دی دا سه قربانه والا سره خدمتم کولیش کبه د پیسو ضرورتي ان شاء الله ضرورت ته نه پیخيږي خلود فکر تا دا ځکه چنده زمونږ کې استاسو پیسې دي اغاز ارسه پیسې د جماعت ته او یو ډله پکاري کنه یو انتظامی کمیټي پکاري نو دا به زمونږ د جماعت انتظامیه کمیټي خدا ته وایم چې مشر به مقرر کوم ما سره به مشوره کوي تاسو نه سيف الرحمن الحق في الحال دا الله سپس کی زمون قاری عبدالشکور صاحب زمان عائب دے پا امامتے کی نو دیبا بار بد سر جمع شدہ نمونا نو دیبا پتہ مولی کی ٹیلیفون بمولی کی الحاج ناصر اللہ صاحب الحاج غلام حسین صاحب الحاج غلام نبی صاحب الحاج ولی جان صاحب الحاج بارام صاحب الحاج راز محمد صاحب الحاج ڈاکٹر محمد عربی صاحب دنیا میں خیرت خشتا کی ذکر یو سڑی پخپل محبت پاسی الحاج محمد حسین شاہ صاحب الحاج رحمان الدین صاحب الحاج سیف الرحمان صاحب دا لس کسان فی الحال شو کو نور شو غواړي زمون د سر ګلونه دي هغه نمونه ولیکي هغه د جماعت زمون د جماعت کمیټي وي
ان شاء الله په دې اتفاق ته کړ دې باندې وای دا محمد شکور صاحب سره بار د مانځن او دعا نه پس دې په تفصیلا نمونه ولیکي او زما دا جيبم مرسل دا سوالونه صفات دي وخت لاسته خدا ضروري خبره ځکه زمون ډیرو خبرو کې ضرورت دا څه وخت راغلی دی اوس چې زمونږ مدرسه مونږه ډوډۍ نشته پکې طالبانو نم 12 ورځې چټي ورکړل زمونږ یو محتمم نظام ته محتمم مالک وای او کراچۍ کې اوسېږي الکه چې کار نشي کولای نو ولې دا غاړم بند آباده دلته د طالبانو زین نشته نو شي کراچۍ کې لاهور کې د ملما په شکل یو ورځ یو غنټې نیمه لاراشي بیزي سو ځله مرتوه خو بسوس د سر نه وګورې دي زګه چې ډوړې در پرون یو نیک سړی ته وای حاجی شاکر الله صاحب د تاکان په صدر کې هغه تمره لایق سړی راوي دا ولې زبد خپل طرف هغه شپږ لک روپیا راو کوم مدرسه چټي کړو نو په دې بم فکر کې نور کسان بم مرګل کو د مولانا اشرف صاحب خلیفګان زکه بنیادی کردار دا وی دي دا حاجی راز محمد صاحب حاجی شاکر الله صاحب د تاکان او سنو نو د ازمکه قبضه کړو د یهودو ګرځا به پکې یو امام مقرر کا د دې اسن غړې به مولانا صاحب چونکه عالم او مولانا اشرف صاحب هغه ته ارساواله کړ هغه دا ورو مدرسه پکې شروع کړه د حافظانو به ما پس خبر راوړل نو ته بدلته نه مردان کې اوس لوی مدرسه مو خو ما دا غي په وجه هغه پرې خو نو ګرځا کې موږ سبقونه شروع کړ دلته ګرځا به خدای پاک د عرب یو سړی راوس کراچۍ کې ورته چاوي هغه شپاره جماعتونه پاکستان کې جوړ کړي دي چې دا څه په خور کې یو حمزه دی او هغه جوړو غواړي خاص ز پخپلنا ما ور سره عربی کې خبرې کوله دا جماعت هغه جوړ او مخکې مو ولا شاه فیصل نو مې خو په دې ته سعودي حکومت جوړ هغه تم درخواستونه کړو هغه مشران نه ویني 34-35 لاک پورې جوړولې شو زیات تشریح جوړولې مونږ یې زموږ مخامخ ګرځل د عیسایانو او هغه چې دا خبر شو چې دا جماعت کیږي ناغي خپل ګرځن نه وکړه نو 34-35 لاک روپو جماعت په کمزوري نو د دې شان بس پکې بس هغه موږ سره زمون په ذمہ ډیر کارونه نو خدای د قطر نه یو شیخ راوست او دې باندې تقریبا 1.25 لک روپیا ولګول او کولې جوړ دا د شیخ دا قاسم درویش مسجد ما ورتوي نو ځکه ستادن پلان نوم د ما د نوم د پاره نه جوړ کړي قسم دې کول سپینګری سره ما خدای خدای د پاره تاسو په پکې به ما سره په ټلیفون باندې تکول سمروش ما ویجو به چې جوړ شو نو حالات داسې چې مولانا صاحب په دې پیش مولانا اشرف صاحب کله ته جمعات بلی باندې او مدرسه کې بلی نو جمعات په زموږ د اختیار لار شي دا کراچۍ کې شوی د مولانا یوسف بن نور صاحب سره نو ما ته وی تخپل جمعات پرې ده ما بچار صدقه شو د ملوي جمعات کې منځ ورکاو نو زه دا غواړم نه حالا به را لولیکل هغه باندې هغه منبران ټول د سختونه دي چې جمعات سرپرستی او د مدرسې سرپرستی بستای دا لیکل راځه په ډیره مدته تاسو پکې نور خلک راغلي هغه ځان مشران کې ما ډیره خل زما مشرینه د خوخه او به خصوصا د پیسو نو مې دومره نفرت له د پردونه لکه د اور نه زړیږي دا ایمان دی دا ریاکاره نه پاره نه هغه قصه داسې حالت ته ورسېده چې هغه وي به زما په قبضه او بس دا زما پلار جوړه کړل او کزار چې کله وان د جمعه بروان کوم او مدرسه مو وسوځو تاسو په یو قدر نه چاوي انا كدعوه مدرسه خدای او جماعت د خدای دی او مولانا اشرف صاحب د دې مشر ټیک ته دا ټول زمون بزرګان دي خدا ویل چې دا زما پلا دا یو درو میاشتې راسي اوسه او دروازو په ګیټونو لیکل چې بانی جامع هاذا زما پلار دی عدل ته مخلق دعوه دی دا جماعت د چا ده کله چا پلار جوړ کړی خدای دی نو دا خپل ځان دغه ځانل چې زه بس مالک او زه چې څوک ما هغه کو کزه روانو ما کو جوړم دا خدای مسلمان خبره نه
دا په دې غره چې موږ ورته چې پوښښ کوله ما خیر دې خیر دې خیر قوس داسې حالت تور چې کراچۍ کې اوسېږي خپل کاروبار کوي او قبضه به زمای قبضه لکه جماعت کې چا قبضه ورته مشروع کو مشوره وینا بل څه منبر بنراز ځکه چې به برانار څه قبضه کوي الکه مدرسه جماعت څو قبضه کوي نو منبر قبضه کوي نو ډیر چې پوښښ مسره وکړه خو سم دا اراده ده چې خپل کمیټي د جماعت او هغه د جماعت فکر وکړي او سبا د مدرسې مال لپاره والو نو د دې په مجموعه هغه به دا فکر کوي د دې دی وخت کې خود دین ضرورت ده د دین مراکز چې بند شي او د علماء او طلبه ختم شي خو کافران هوالي ده زمون نصاب بدلي د مدارس متعلق پروپاګاندا کوي چې دې کې دهشتګردي ده او دې کې ټوپکې تیارې او مسله اصليه تیارې او دې کې ده نو داسې اراده ده ان شاء الله نو تاسو د الله څخه سام نفلها به د سره نمونه کې ورستو زخم د پلان نوم بدې ملک هغه نوم نه راغله اصل مال چرا خان هغه نشته ولیکم بس دا کافی دی ځکه هم ډېر امداد کوي موسی د تاکان خلقو دې کې بنیادی کردار ادا کړی او د صدر یو غلام نبی سے بو خدای پاک ته هغه وخی او زمون حاجر از محمد صاحب د خدای خوشاله لري د دې په قربانو دار څه شي او مولانا اشرف صاحب عالم او مشر ناغه به نگرانی کوله دا سمای پیازک زما د لور نومه صدف ته د دې معنا څنګه ده صدف وي سپیتا چې کوم کې مرغلري جوړيږي په دریابونو کې نو صدف څه خراب نوم نه خپل نوم دی کیا ابو کے چچا د تر د زوینه بجینه پرده کوي کنه او کوي ده زمو معاشره کې چون کې استلمه شوی لاس ته نه ملاوي چا سره چې د کومې جنې نکاح کیږي که الک وی کله ماما زوی کله تر زوی کله ترور زوی او چې نکاح ور سره کیږي نو په لاس پستوري مشینه کوي په خله به کوي زبانی ویلیش او سر دم دا مخ کې سرګنداینا وی زمون کلی کې چې مړو شي نو درې ورځې پورې خلق قبر لسی نه دا نشته په شریعت کې پچا دا الزام مکه چې سړی په خپل طبيعت لار شي زیارت هر وخت کړي او دا درې ورځې پورې مخالف کول د ځان او خامخا دا رسم جاری کول په خلکو دا په شریعت کې نشته درود شریف وای الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خدای دا جمع و بخیر زمون د مدرسې د جماعت د جاری ساتلو خدای اسباب د غیب نه پیدا کی او د خلق و تسلط نه خلاص کی خدای دې قوم ته هدایت نصیب کړي زموږ د مشرانو ته هدایت نصیب کړي دوی کې دین پیدا کړي دا بادشاہ ټول د اسلام په کلمه راجمع او د کافرانو اتحادیانو په مقابله کې یو کې برحمتک یا ارحم الله اکبر الله